حضرت ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ته یو کس راغی او تو فرمایل ای ابراهیم زه ګناه پرې خول غواړم خو دا ګناه له مانه نه پرې خول کیږي داسې خبر داسې نصیحت داسې طریقه راته وښیه چې دا ګناه پرېږدم حضرت ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ورته وفرمایل چې کله ته د ګناه اراده وکړې نو دې ته ګوره چې د الله رب العزت رزق ته خوري د الله رب العزت رزق په دې ورځ باندې پرېږدي د الله تعالی رزق مه استعمالوه د الله تعالی رزق مه خوره ځکه چې د الله تعالی رزق ته خوري او نافرماني د الله رب العزت کې دا مناسبه نه ده چې د الله رب العزت نافرماني دې وکړي د الله رب العزت رزق پرېږده که د الله رب العزت نافرماني کې نو د الله رب العزت رزق مه استعمال د الله رب العزت روزي د الله رب العزت رزق مه خوره اکس ورته فرمایي ای ابراهیم ابن ادهم داسې خو ناممکنه ده چې زه د الله رب العزت رزق پرېږدم په دنیا کې خو د هر شي مالک الله رب العزت ته نو د الله رب العزت روزي د الله رب العزت رزق ده خو نه پرېښول کېږي ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ورته وفرمایل چې ای ظالمه ای بے حیا خوري د الله رب العزت رزق او بیا د الله رب العزت نافرمانی کې ته شرمیږې نه د الله رب العزت روزي استعمالوي د الله رب العزت د روزي د استعمالولو نه باوجود د خدای پاک نافرمانی کوي دا خو ډیره بې حیایي ده بیا حضرت ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ورته وفرمایل چې کله ته د الله رب العزت د نافرمانی اراده وکړي د ګناه ارتکاب کوي ګناه کول غواړي نو د الله رب العزت د مځکې نه ووځه د الله رب العزت په مځکه باندې د الله رب العزت نافرمانی مکه هغه کس ورته فرمایي ای ابراهیم ابن ادهم د ټول کائنات مالک الله رب العزت ده دا خو د انسان لپاره ناممکنه ده چې د الله رب العزت د مځکې نه ووځي حضرت ابراهیم ابن ادهم ورته وفرمایل چې ای ظالمه ای بے حیا د الله رب العزت په مځکه باندې د الله رب العزت نافرمانی کې تا ته حیا تا ته شرم نه درځي بیا ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ورته وفرمایل چې کله ته د ګناه ارتکاب کې ګناه درنه کیږي په کومه ورځ باندې ته ګناه کې نو دا ګناه په داسې جي کې کسې هغلته د الله رب العزت نه ته پټ یا الله رب العزت تا نه ویني کس ورته فرمایي چې ای ابراهیم ابن ادهم الله رب العزت خو په هر جي کې موجود ده الله رب العزت خو هر څوک لیدونکی دی د الله رب العزت نه خو څوک نشي پټېدلی هر انسان د الله رب العزت په نظر کې ده او الله رب العزت هر انسان ته قریب ده نحن اقرب الیه من حبل الورید د ملا د شارک نه الله رب العزت انسان ته ډیر قریب ده نو داسې مکان خو نسته چې د الله رب العزت نه د انسان په هغه مکان کې پټ ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ورته وفرمایل چې تا ته حیا نه درځي چې الله رب العزت تا ته دومره قریب ده الله رب العزت تا ویني د هغه نه باوجود ته د الله رب العزت نافرمانی کې د الله رب العزت معصیت کې د الله رب العزت احکامات تر پښو لاندې کوي بیا ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ورته فرمایي چې کله حضرت اسرائیل علیه السلام د تا روح قبض کولو لپاره راسي د تا روح قبض کوي ته حضرت اسرائیل علیه السلام ته وایه چې ما ته لږ مهلت راکړه ما ته لږ وخت راکړه چې زه د خپلو ګناهو مغفرت د الله رب العزت نه طلب کړم الله رب العزت په دربار کې توبهګار سم د خدای پاک نه معافي وغواړم کس ورته فرمایي چې ابراهیم ابن ادهم دا خو ناممکنه ده اسرائیل علیه السلام خو چې چا ته راغی بیا مهلت نه میلاویږي قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایلی کله چې مهلت د مرګ راغی بیا هغه نه وروسته کیږي ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ورته وفرمایل چې تا ته بیا هم حیا نه درځي چې تا ته دا معلومات ته چې کله مرګ راغی نو بیا وخت د توبې نه میلاویږي انسان ته بیا د انسان سره د توبې ادا کولو هغه وخت نه ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ورته وفرمایل تا ته حیا نه درځي چې ملک الموت تا ته په داسې حال کې راسي چې ته په هغه حال کې په ګناه کې مبتلا یې بیا حضرت ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ورته فرمایي چې کله د قیامت په ورځ باندې فرشتې ته جهنم ته کش کوي د هغو فرشتو سره جهنم ته مزه انکار تیر وکړه هغو فرشتو ته وایه چې زه له تاسې سره جهنم ته نه ځم دا کس ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ته فرمایي چې ای ابراهیم ابن ادهم دا خو ناممکنه ده چې د قیامت په ورځ باندې د الله رب العزت د عذاب فرشتې ما ونیسي او جهنم ته مې کش کوي او زه نه ورسره ځم هلته خو د انسان اختیار نه چلیږي ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ورته وفرمایل چې د تا دپاره خو دا ضروري ده چې تا ته د قیامت په ورځ نجات میلاو شي ته د جهنم نه ځان خلاص کړي ته د جهنم نه ځان بچ کړي د الله رب العزت د دغو فرشتو نه چې د جهنم والې فرشتې دي د هغو نه ځان بچ کړي تا دپاره دا ضروري ده چې د جهنم نه ځان خلاص کړي نو چې ته د
د قیامت په ورځ باندې د جهنم د فرشتو نه ځان خلاص نه کړي نو تا ته نجات نه ملاویږي. هغه کس ورته فرمایي چې ای ابراهیمه بس دومره نصیحت بسته، دومره نصیحت بسته، آینده زه له تا سره دغه وعده کوم او د تا په لاس باندې توبهګار کېږم چې زه به د الله رب العزت نافرمانی تر خپل وسه پورې د الله رب العزت نافرمانی ونه کړم.